عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. اسباب عوامل چا غیر انسان نجات ورگئی د قبر د عذاب نا پای کې دعا مونږ ویلي تیر جمعه ایمان و عمل صالح د دې په بنیاد باندې انسان د قبر د عذاب نه بچ کی. اعمال صالحہ اکو ډیر دي لیکن پدې اعمال صالحہ کې یو عمل دا سره چې دا غي په باره کې د بشمیر احادیث نه دا ثابت دي چې هغه انسان د قبر د عذاب نه بچ کی. هغه د قرآن مجید لوستل دي، تلاوت القرآن. بعض روایتونو کې د سورۃ الملک باره کې څه تفصیلات سره اگر چې دا غیر روایتونو اسناد کې څه کلام پښته ده لیکن د قرآن مجید په دې باب کې نور احادیث هم وارد دي. په دې وجہ دا حدیث حسن لغیره کې دی. کاردا چې قرآن مجید دا الله کلام دی او دا الله کلام د ډېر برکت باعث کتاب دی. په دې وجہ د دې لسن کې احادیث کې راځي چې کله انسان قیامت ورځ یا د قبر جنشي د پای کې د دړمنه شفاعت چې کوي ناغا د قرآن دانی کوي، قرآن مستل گئی. بعض بدبختان داسې ورشته دی چې هغوی د الله کتاب یا خو ورځي نه او که ورځي نه ګوتې نه وروړي. دا دواړه رویې غلطې دي او قابل افسوس او قابل مذمت دي. د یو مسلمان په حیثیت دا فرض دی چې هر انسان لدې د الله د کتاب الفاظ ورزي. دا فرض درجه کې فرض عین دي. ډېر خلک داسې شته چې د فرض عین ناغي ځان په زوره محروم کړي، کوشش نه کوي د سره. قرآن مجید نه دا معلومه ده سورۃ الفرقان کې چې د قیامت پر ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت نه یو لویه ګیله دا ده چې ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجور دو مفهوم دي، یا خدا د هجران نه ده، هجران پر خودل دوی. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، زما قوم دا قرآن پر خودلو نه پد ایمانو نه د ذکر سے کوشش کړي او نه پد تا عقیده یا عمل ساتلی. ظاهر ته مهجور وي، پر خودل شي. یا حجر بکواس تو وي. دا وخت کې د دینه مراد وا قوم نه مراد تو مشرکین مکه شي. بیا چې مشرکین مکه د الله دا کتاب یو بکواس غنلو، فضول کتاب یې غنلو، ځکه خپل نه ورتلو. لیکن معال د دواړو یو دی. هغه دا چې د الله کتاب یو انسان د ذکر کوشش نه کوي، آیت کریمه لاندې هغه داخل ہے. باید چې هر مسلمان د الله د کتاب د ذکر کوشش وکړي.
دریم سبب د انسان د نجات باعث د عذاب قبر نه د قرآن مجید تلاوت ده. دا کثرت سره کول بګاری. بعض خدا سی وی چې احادیثو کې د بعض حصو تذکرې د یو مسلمان په حیثیت دا پکار وي مسلمان لچې کوګدوګدو سورتونه نشي ویلای نو کم سے کم چې مختصر آیتونه خلصتي شي. مثلا حدیث کرا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم عادت د شپې داو چې و سورۃ الملک او سورۃ الف لام میم سجده لوستل. یو بنده پر عمل کولی شي ودی کی بهتر کار. اور نور حدیثوں کے راشتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچے د سورہ بقرہ آخری دعا آیتنا د ماسختن په وخت کې ولستل کفتا ہو دا در لپاره کافی کی. دا صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے کفایت کی دا سنه کفایت کی یعنی کدے رشپے سے تہجد نے کی یا نور قرآن مجید انللی د دې دو آیتونو د لستو د وجه الله دل داغه برابر ضرور کوي. څومره خلک دینه محروم دي د سونو زرګونو خبره ونی د ارګونو مسلمانان د دینه واقف نه دي. لولینا ماسپتن گپ شپ کی ودشی ذکر اذکار نہیں بغیر دارنگی دا آیت الکرسی بارے کے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچے رشپے آیت الکرسی لسترا دے دا اللہ تو ضمانت کرے اللہ دا ضامن دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل لاؤ کہ رشپے واغی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہم لستل. دا دین اصل زمونږ داسې دی چې بعض خلک با همت ای او بعض کم همت ای. په دې وجه الله دا نه غواړي چې صرف د حوصله اوچته حوصله خلق د عملو کی او کم همت خلق دې د اجر نه محروم پاتې شي. هغه د پارم سو ذرائع تلاش کړی دي خو علاوه چې انسان او خوري ګم پاره عملو کی. یو بنی آدم سورۃ الملک او سورۃ الف لام میم سجده نشي لسته دا خو مختصر سورتونه کم جما ولستل. آیت الکرسی د سورہ بقرہ آخری دو آیتونه دارنګه آخری دو سورتونه معوذتین دې په لستلو غالبا 15 منټه ومنه لګي. تلاوت د قرآن مجید دا اصولی خبر ده چې دا د قبر د عذاب نه نجات باعث کی. سلورم سیز اغماد خپل ابتدا کے حدیث کے لستل ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت چقد انسان سا عمل خن دے لیکن کلا کلا اللہ رب العزت یہ انسان باندھے مہربانی گئی فضل گئی دا اللہ دا فضل سے انتہا نشتہ ہے. بعض خلق غیب یو مسلمان خپل مخته دی بیا وایي چې دا خو ډېر ګناهګار دی پلانې کار یې کړی پلانې کار یې کړی پلانې کار یې کړی نو بیا په دې حدیث اعتراض کوي دا څنګه حدیث ما د ډېرو کمقلو خلقو نه اورېدلي دي چې هغوی د دې روایت پچموزې کوي په دې پورې. هغوی دا وایي چې که بالفرض جمعې په شپه باندې کافر مړ شي نو هغه سره هم سزا نه ورکوي الله هغه حساب کتاب بنوي. دنه معلومیږي د خلقو حدیث نه دی لوستي. دا حدیث د صحیح مسلم دی سرداسي کتاب نه دی چې هغې سړي د صحیح حدیثونو د جمع کولو التزام نه کړی. دویم دا چې په دې کې الفاظ دي ما من مسلمن مسلمان ویل دی. یو مسلمان څومره ګناهګار دی
दे अंदाजा माँ होता तो नहीं दे अंदाजा द मुसलमान रब नहीं हर सड़े खपल जान नेक गणी और बल गुनाहगार गणी दा दुनिया कैद दाइलम अल्लाह तेरे सही मानो के जिस कम इंसान समरोबो के दे पदे वजह दखपल इलम पर बुनियाद बांधे द हदीस व मजाक में उड़ाओ द हदीस 100% सही है और दायो इनाम दे अल्लाह वर गई अल्लाह रब्बुल इज्जत खपल मखलूक ला बेशमेरा नेमतुन और गई ये सड़ी ला गण औलाद वर की हुस्न जमाल वर की जयदाद वर की मर्तबा वर की देखे दागा से कमाल ले तो अल्लाह पने मतुन सो कदगन पाबंदे निशी लगोले कम खलक चला अल्लाह पने मत पाबंदी लगी अगा सल के दहिक दो द हसद शिकार शिवी दागा ख्याल लाई चे अल्लाह दे आगा सू की इंसान सर कम चीज गौर सादा अल्फाजों के मतलब बेदाई चे माँ दे मशवरा वाक़ हाल लाए चे अल्लाह रब्बुल इज्जत खपल बंदेगान दागी द नफ्स को मुकाबले की खपी जनी दुमरे इंसान खपल जान न पीजनी सुमर चे अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंसान पीजनी द जुमे पशपा वफात के दिल याद जुमे पर रोजबान वफात के दिल दाद कबर द अजाब न निजात बायस तो अलग के इंसान मुसलमान भी उस दाग का बाहर सगायर तो मगोरा अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कल कल ऐलान गई ऐलान दारे कुल्ले बादी अल्लज़ीना असरफू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इबादी जमा बंदेगान कुल्ले बादी अल्लज़ीना आमनू जमारे बंदेगान तो आया ची माने रोड़ ले सवेना कौली उसूल दारी चिकल कुरान के खबरा द अमर पतो ऋषि अब्या पैगंबर तो कुल हुए ऋषि आ खबर रसवल वाजिब और लाजिमी कुरान रसवल सिम द पैगंबर जिम्मेदारी दा खुद मजीद ताकीद द पार बगे कुल राजी तेरा पाँच दे खबर है कि ताकीद रशी कुल इबादी अल्लज़ीना असरफू कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह जमाए बंदेगा तो आया ची माने रोड़ ले गुनाहों ने ढेर कड़ी रे सराफे कड़े फलजान बांधे वैना दादा चला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह दाल्ला द रहमत न मना उम्मीद के बोले उसूल दारी चैन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ अल्लाह टोल गुनाहों न वसी चिकले यो सड़े अल्लाह मुजरिम दे अल्लाह माफ की नमाज साहब के समय पदे वजह बांधे द शरीयत उसूल या द दीन से कम कवानीन और कवायद दिया अगर अखपल अकल पे माना बांधे मुगोर इंसान पाए से कोई जिमे पशपे मुसलमान मर रहा मुंग वायु दो आजाब कबर न निजात बायस से मुस्ताब ख्याल द पैगंबर द पारा बायस पैगंबर को गुनाह न गई कहते गुनाहगार मुसलमान अल्लाह जिक्र पाग फजल करम गई खुसूसी तो जुमे पशपाया जुमे परोजे मरवर की अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दो फितनतुल कबर न बच सादी आजाब कबर ने बच सादी बता गए उदयन दे उस दुनिया के संग चे अल्लाह यो इंसान ला औलाद वर गई बल्ले न और गई पयो यो नेमत गई बल्ले आगा नेमत न और गई यो ले यो शेवर गई बल्ले बल चीज और गई उदाहरेंगे पता नहीं किमदा अल्लाह दायो कैदर दाओ कानून दे दाओ कुदरत दे पदे के शक और शुभी से खुदा सलो रसबाब की तरह से चिमुंगो वेल अवल ईमान द्वैम अमल साले द्रैम कुरान मजीद लुस्तल और सलोरम आगाद जिमीश पवाने वफात या जिमे परोज बांधे वफात
पदे वजह कम कसान चे पदेश पाया पदे रोज वफात ची कोशिश दा पकार दे चागा जर रुखसत कली शी दुनिया ना हफ्ते रोजे तो उन रची देरा पारा चे जुमे फजीलत हासिल कली शी दा अल्लाह दी जुमा के यो फजीलत अचोल है और आखिरी पिंजम सबब दे दा पारा चे दे अगर दे दो मुसलमानानो द मुल्क द इस्लामी मुल्क द सरहदात व हिफाजत यो सड़े दे इस्लामी मुल्क द सरहद मुहाफिज दे अगर साथी देर पारा चिदा बाद सूख दुश्मन परे हमला उनकी तो दा सड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द अज़ाब क़ब्र न बच गई जहन्नम द अज़ाब ने बच गई। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है आगज़म का चारे बाने दा अल्लाह द क़वानीन व निफाज की मुसलमानान पागे उसी की परे शर्तुन बाने चाहिए कि ईमान अमल सालेह मौजूद भी आगज़म का अल्लाह तड़े रखो है पदे वजह आगे हिफाजत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम बम को हदीस करा दी गस्सानियान यो खलक़ यो कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे मदीना मुनव्वरा के लगदाराम जोन तेरवल शोरो करल नबी आदागी द तरफ नबा और वह खिलती में टम जरात लल चे मुंगबा मदीना मुनव्वरे सर दासु उदा से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मदीनी मुनव्वरे द हिफाजत तपारा हर चम के कसान जो को तायुन को यो फौज तरतीब वर्ग और ब्या दशपी बदागी ड्यूटी हुआ मदीने मुनव्वरे हिफाजत रहेगो योशपा अफवाह और अशवा चे मदीने मुनव्वरे तक गस्सानियान रागली दी बचा चे जिम्मेदारी वाली मख के और कम चे मदीने बाशिंदगान दिया गई उसको मदीने मुनव्वरे न बाहर रो होतल बूरी चे वाकई सुशेषता दिया आखिरियों मतलब कि अल्लाह कम रसूल वर्गड़ दे अगर डेर जलील कदर दे और यकीनन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दाग दर्जे तक रसी कुरान वाज़ेह फरमाए दी तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ तसांबिया और तस्किरा किया वही दगा रसूलान बाज़ुला प बाज़बाने मुंग फजीलत वर्गड़ दे बाज दासिरी में नुम्मन कल्लम अल्लाह बाज दासिरी अल्लाह की सर कलाम कर रहे बाज सर कलाम न रे करे यो पदी के दासरे चिदा कदर जाते टोलो बाने बुलंद कर रही अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन दा याद चाहते खलक चाग काफिर दी अगर चर साद पैगंबर एहतराम न गई देख कंदू न रो जवार चिता गैर मुस्लिम न दाता व कोसा दे क्या वजमाद पैगंबर से ख्याल सके मुझे पारा मुश्किल दाला सल गई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सुम्र दी दादम अलैहिस्सलाम नवारे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा टोल मुंगा मोमिनान न यवाजे बल्कि रसूलान गणु अंबिया गणु और पदे टोलो बानी ईमान अगर ओढ़ल मुंगा जरूरी गणु बल्कि कुरान मजीद दाम फरमाए ली चला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम मुंगा संग ईमान चे प मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशान ईमान ब मुंगा प मूसा प ईसा लरू अलैहिस्सलाम मुंगा पारा मसला बदल पदे वजह के सो गुस्ताखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ की औते बहुते हुई रागे अपार यो सही रद्द अमल पगार बल खफगान खारा कोल पगार दी मारा बोझ मर गई तपोस को सूख को नुमाए गोरा उम्मत मुस्लिम चढ़ता खुदीन पुलियंतम कंजली न निकली क्या पैगंबर न रहे
ادا دومره بدبختان دي رذیلان چې دی یو نبی معصوم هر وخت تخته مش جوړي، بلکې موږ خپل شاګردان ته علم فل پیږي چې په دې اسباب معلوم دي ریسرچ رسول الله هم دي کال پس دا سو وجدا د ډنمارک نه د یو زینا د بل زینا د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخی کی یو لیکي ته بنیاد سره د هر یو چیز اسباب وي اثرات کوم تخکاری راغې سا اثرات وي آغا اثرات دي کوم چې زمونږ بیوقوفان کوي روانه اغیو کې دلته زمونږ خلک څه چلوږي لار بند کی د گاډو شیشې ماتې کی څه چلو شو د گاډي شیشه ماتول باندې تا ډنمارک ته نقصان ورکړ سکول یا کالج ته لړ شي د هغې شیشې ماتې کی سړک کې کندې وګي دا د احتجاج کومه طریقه ده دا خلکو خو مقصد هم دا دی چې دا مسلمانان دی خپل ځان هم تباه کړي دی مالی حیثیت هم تباه کړي د احتجاج دپاره څه مضبوطه طریقه پکار ده او د مکمل مخنیوی پکار ده قانون لاس کې اغستل نه دي پکار خلک بحثونه کوي دی باندې چې یو سړی شتم د نبي کوي د پیغمبر بیزتی کوي بالفرض هغه لپاره به څه کوو که به زه حدیثو خیر څه به کوې ورته صحیح مسلم کې حدیث راځي صحابي د سترګو باندې معذور هغه یو یهودنې سره نکاح کړی دی هغه یهودنه د شپې چې دی یوازې شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کوي سب کوي هغه ته بدرد وایي دی خاون هغه ښځه اول پوهه کړې ده چې دا مه کوه ګناه دی بیا هغه مړه کړې ده قانون لاس کې هغه سره مړه کړې ده جذباتو د وجې لیکن وحی بند نه وه غلطي شوې ده قانون لاس کې اغسل نو بګار وحی بند نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی چې کله ژوندی نو بیا د غلطه علاج کیږي چې کله پیغمبر نه موجود بیا د غلطه علاج نه کیږي فرق دا دی نن کې یو سره قانون لاس کې اخلي دا غلطي کوي دا غلطه علاج هم سره بیا نشته لیکن دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و او دا هغه په باره کې د سب د وجې سړي خپله ښځه قتل کړې ده قانون لاس کې اغستلی خطا یې کړې ده لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی اوس په د خبرې علاج کېږي پته ولګي څه صورت حال دی هغه پیش د نبي صلی الله علیه وسلم مخکې سړی صحابي اول خبره کوي هغه دا وایي یا رسول الله لی منها ابنان مثل اللؤلؤتین د دې ښځې نه زما دوه زامن دي د ملغلرو په شان ښایسته وکانت بی رفیقتن د دې ښځې ما سره محبت هم ډېره نرمي کوونکې وه لیکن لما کانت البارحه چې کله به شپه شروع شوه نو جعلت فیک تشتمک تا پسې به شروع شوه شتم به یې کو کنځلې به یې کولې ما ډېره پوهه کړه پوهه مې کړه لیکن دا پوهه نه شوه بس بېګا ما اخذت المغوله مونږ ته د شل وایو پښتو کې پخوا دې کورونه کې ورکوټې سیز بوله سي مار مار به خلکو وجو شل به ورته ادار به کې مغول وایي نور څه نو مې راواغست دې خېټه کې مې ولګې خود دومره زور مې په وکړ چې لاندې ملا یې کرپ وکړه او زه پوه شم چې به دا مړه شم نبی صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه معلومه شوه چې آو دې سړي دا کار په دې وجه کړی دی چې دې ښځې به ما ته کنځل کول وحی باندې معلومه شوې ده په دې وجه هغه وفرمایل چې د دې وینه هغه هسې تللې ده یعنی صحابي ګناهګار نه دی خلق وی اسلام کې دا اصلي سزا څه ده حدیث نه معلومه شوه دغه ده لیکن ته قانون لاس کې واله لیکن وجه دا ای چې انسان قانون لاس کې واخلي
نو بیا شی یو یو بار شیپ بدل ښکاري. یو سړي سره دنیا په وجه نه لګي نو دینی رنگ هغې لور کې انتقام اخیستل شروع کړي. په دې وجه د آخرت قانون ته حواله کول پکاري، قانوني چارهجویي پکاري. قانون لاس کې اخیستل رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجازت نه ورکوي. هلته کې چونکې آج باندې او خطا شوی وه، لیکن علم کې راله چې نه دې سړي قانون لاس کې اخیستلی، لیکن د هغې بنیاد د ده نفس نه و، نفسانیت نه و. دا ډنمارک والا دی د دې نه تاسو ګیله کولی شي، کم کسان چې هغه پوهېږي په خبره باندې هغه یې لکه نټ وګوري، نټ ته یې ننوځي او په هغې کې دې وګوري ګیز پېژني دا تعلیم یافته خلک جی اے وایي. دا دومره خنزیران دي چې دوی لومبنی ګی عیسی علیه السلام ته ویلی، نعوذ بالله من ذلک. دا دومره رذیل قوم دی. یو سړی د خپل نبی عزت احترام نه کوي، استاد هغې به څه احترام وکړي؟ دا عیسایان دي، ډنمارک والے عیسایان دي. هغې د سیدنا مسیح عیسی علیه السلام عزت نه کوي، هغه ته بدعمله وایي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې څه احترام وکړي؟ یو سړی د خپل پلار بېعزتي کوي، د بل پلار څه پېژني؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څومره بهادر او څومره شجاع او څومره خپل قوم سره مینه محبت و. دا کسان چې مدینې منورې نه بهر تللي دي انتظار کوي ډېر لرې یو سور را روان دی، دې سره شک پیدا شو چې واقعي دا خو جوړ راغل. نو چې راغل نو فیضا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی تپوس کوي د دې دور په لیډر کې او په هغې زمانې لیډر کې څه فرق دی؟ زموږ اسمان فرق دی. دلته قوم ګولۍ خوري، لیډر تهخانه کې ناست دي. او زمونږ د اسلافو لیډران چې کوم دي قوم به آرام کو، لیډر به بار د قوم حفاظت کو. دغه فرق نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې حفاظت ولې کو؟ عملاً یې دا ښودل چې سړی په دې باندې د عذاب قبر نه بچ کېږي. په خپل هغه د دې حفاظت کړی، د اسلامي ملک د اسلامي سټیټ حفاظت کول، پای کې شپه روڼول، داسې انسان الله هغه له د قبر عذاب نه ورکوي. دا آسان کار نه دی، دا مشکل کار دی. زمونږ خلکو سره سوالات ډېرې شو. دا سوال دا دی چې جی زمونږ فوجیان له موږ پیسې هم ورکوو، دا ثواب به یې که به نه وي؟ دا الله نه وتپوسل، موږ څه ویلی شو؟ الله نه تپوس وکړه. دنیا کې هر یو سړی چې څه کار کوي خو دې دپاره کوي چې ما ترې څه دنیایي یا اخروي فایده میلو شي. دا سوال غلط دی رسم. یو سړی فوجي دی، هغه د هغه د ژوند اسباب په هغې جمع کېږي، د هغه چې اراده نه کوي نو زموږ یقین دا دی چې الله به هغه له د اجر هم ورکړي. داسې عمل خو نه دی چې د هغې په بنیاد باندې دی مونږ ووایو چې خوراک دې نه کوي او څښاک دې نه کوي. الله یو دین دی خپلو بندګانو له ورکوي. دا پنځه اعمال مونږ ته ثابت شو د قرآن او حدیث نه چې هغه نجات ورکوي د عذاب قبر نه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.